نو دا د مجلسونو په آخر کې څنګه چې جنتیان ته سبحان الله وایي نو دارنګه د دې بخاري شریف د مجلسونو چې دا د جنت مجلسونه دي په آخر کې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دا حدیث چې کوم دی راوړ بهرحال دا علماء کرام دي د دې په سر باندې دا ذمہواری چې کوم دی راغلي دي مردین اشاعت چې کوم دی کوي شیخ ولین رحمت الله علیه د فضلای کرام راغلو وی موږ ته نصیحت وکړه علم یې وکړه وی موږ ته نصیحت وکړه هغې ورته وایي چې ستاسو د وجې نه دا کوم دستار موږ ته په سر دی ناست دی چې دا ستاسو د وجې نه زموږ دا دستار موږ نه ونه غورځېږي که تاسو نه وی تاسو ته موږ علم نه ښودو نو دا دستار به زموږ په سر باندې نه وي استاد د وجې ستاسو د وجې دا دستار دا پټکي زموږ په سر دی خو هسې نه چې تاسو داسې کردار ادا کړئ چې زموږ دا پټکي وغورځوئ او زموږ چېرته بدنامي ونه کړي خلک وایي دا د فلاني استاذ دی شاګرد دی او د فلاني استاذ نو طالب او عالم فاضل دا به ډېر زیات چې کوم دی خیال ساتي شیخ عبدالحق مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه به چې کوم دی فرمایل چې طالب او عالم فاضل علاقې ته لاړ شي داسې نه چې په هر چا باندې شرک او د بدعت او د کفر فتوی به چې کوم دی لګوي نه به لګي دا څیزونه دین خدمت کوه خلق دین طرف ته راڼه داسې دین نه متنفر کومه چې دا زما د دین نه ووته دا مشرک شو دا کافر شو دا چې کوم دی بدعتي شو دا فلانې شو دا فلانې دا څیزونه به نه کوئ مولانا عبدالحق صاحب رحمه الله موږ ته دا چې کوم دی هغه نصیحت کړی زموږ والد صاحب رحمه الله به چې کوم دی طالبان ته فرمایل چې طالب او فاضل عالم ته به سیرت او صورت دواړه چې کوم دی صحیح ساتي صورت ظاهري شکل و شباهت به داسې نه جوړوي چې ګنې خلک هغه پورې وخاندي د علم سپکوالی پکې چېرته رانه شي او د علم سپکوالی د وجې که د چا د وجې نه راغی نو هغه هم په کوم دی وزر کې او په ګناه کې ګرفتارېږي نو هسې نه چې د فاضلانو او د عالمانو چې کوم دی د دغې عمل د وجې نه خلک علم ته سپک ونه ګوري نو خپل صورت ظاهري به هم برابر جوړ کړي مزیدار پټکي ښایسته ګیره او ښایسته چې کوم دی جامې به اغوندي چې خلکو په نظر کې د علم وقار ته راشي او د علم عزت چې کوم دی راشي او سیرت به ښه کې اخلاق به خپل چې کوم دی هغه صحیح وګرځئ او بد اخلاقۍ نه به کار چې کوم دی نه اخلي چې خلک وایي د علماو داسې ښایسته اخلاق دي چې ستا نه خلک عبرت اخلي او علم ته خپل بچي چې کوم دی راولي او که نه ستا نه خلک متنفره شه نو دې ګناه کې به ورسره ته چې کوم دی شریکېږي د دې وجې نه هغې به دا وي سیرت او صورت به خپل دغه ساتئ مولانا مفتی فرید